الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. نن 16 دے کنه جی که 17 دے نن 17 فروری 2021 د لکی مروت د جامع خالد بن ولید رضی الله عنه داغه اجتماع ته مونږ راو رسیدو. اچانک ما ته پته ولګیدا چې په کراچۍ کې 1993 کې ز په خپل ضلع وستی د جی ټی آی صدر وم او د صوبې دغه ډیویژن کراچۍ زفنان سیکټری سورابګوټ امارت ما سره سورابګوټ د ګلشن عمر ما سره مولانا مفتی محمد عالم صاحب او مولانا مفتی نور عالم صاحب دا زما کلاس فیلو ډېر ملګري و داسې زموږ د جی ټی آی یو خپل زندگی و هغه وخت کې زه لکي مروت جلسې ته چې راغلم زه دلته نه روان وم په بو کې زموږ ختم نبوت کانفرنس و هغې ته روان وم خو ما ته د ملګرو ووې زما زړه درد وکړو خو زما ټولو ملګرو ته دا اندازه شته چې زما زړه کله درد مو کې ارسي خو زه ریلیکس ښکارم دا مردان ملګرو ته هر ځای دا پته ده چې زه بیا هم په خوشحالی یم. اوس چې ما کله دا خبره واورېده نو ما دې ته وی چې یاره مفتي نور عالم صاحب دی چېرته وی اوس به راشي بیا مې وی دی چېرته وی اوس به راشي. قدرت کول مفتی نور عالم صاحب تشریف راوړو ما ته وی چې ما سره به روټۍ خورې نو ما ورته وی زه خو هر څه پرېږدم تا سره ماښام مونځ پسې متصل صحبت قرار باندې کې نو روټۍ در سره خورم خو زما یو شرط دی هغه شرط مې دا دی چې هغه زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومېښی دی نو عین سنت دی ما ته د عبدالله بن عمر رضی الله عنه هغه حدیث را مخې ته کېږي نو ما ورته دغه بنیاد کې خودو نو ما ته مفتی نور عالم صاحب ارشاد وفرمایلو چې بس ټیک ده چې څنګه ته منظور یې مونږ ته هر څه منظور دی ما وی زمونږ د مفتی محمود رحمت الله علیه د فرزند ارجمن حضرت قائد جمعیت امام انقلاب مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله تعالی مونږ حمایت چې کو هغې کې دا وجه نشته چې ګنې چېرته د جمعیت ممبران به جوړ شي مونږ له به لارې کوسي جوړې کړي سوی ګیس به راولي یا به یو محکمه کې راله کار وکړي د جمعیت چې حکومت یې مونږ خپل کارونه په خپله کوو دا مونږ په دې ټولو پاټو والا په زور هم کولی شو مونږ که د قائد جمعیت په لاس بیت کړی دی او مونږ د هغې د حمایت اعلان کړی دی نو الحمدلله زه په دې د الله ذات ګواه کولی شم چې دا د خپل قبر د ښایسته کولو دپاره بیا ما وختي په ټانک کې ملګرو ته دا خبره بیګا سپین جماعت کې ما دا خبره وکړه چې ما د دنیا ډېر ممالک کتلی دي د عجیبه عجیبه خلکو کلچر مې کتلی دی لیکن په دې باندې پوه شوی یم چې زموږ په پاکستان کې نن دا دین او ایمان بچ دی دا پرده او حیا بچ دی دا مدارسو جال شته د هغې واحد وجه جمعیت علما اسلام دی. نن کفر دی پسې لګېدلی دی موږ به د جمعیت علما اسلام مټې مضبوطو زما دغه درخواست مفتی نور عالم صاحب تم دی چې هغې د برات اعلان د ټولو اغیارو نه وکړي او د جمعیت علما اسلام د قائد جمعیت حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن صاحب باندې خپل د مکمل اعتماد اعلان وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زیات تفصیل ته ضرورت هم نو ما خپله مختصر خبره وکړه او د خپل قربله میزبان له راغلی یم هغه به تاسو ته بس مولانا صاحب چې څه وفرمایي انشاءالله ما لبیک ته به انشاءالله مولانا صاحب نو ماشاءالله مخکینی اعتماد ده اوس بیا اعتماد ده انشاءالله انشاءالله نسته نور مرشه انشاءالله هغه یعنی نور مرشه نه برات اعلان ده مفتی نور عالم صاحب نن موږ ضلع مفتی نور عالم صاحب نن موږ د ضلع ډیپټي سالار اعلان کوو دا به د ضلع ډیپټي سالار وي مولانا نور عالم صاحب زنده‌باد. مال خدا 23 کالو چې په جی ټی آی کې وړه جمعیت علما اسلام تحصیل لکی مروت د مفتی نور عالم صاحب ته خیر مقدم وایو او موږ ته هر کله وایو الله تعالی دې موږ قائد محترم سره دغه مینا قایمه دایمه وګرځي. مهرباني زه د ټولو مېلمنو شکریا ادا کوم چې خدای پاک دور مبارک کار په دغه مدرسې چې د واخیستونه چې مفتی نور عالم ونې انسان د موږ ملګری بیا هم موږ هم سفر وګرځېدو. اللهم صل علی رسول الکریم. د ټولو ملګرو خاص کر د مهمان صاحب قاری کرام الک صاحب شکریا ادا کوم چې زوړ یارې یاد تازه کو او د مفتی صاحب مطلب دا ده چې د واپسی د جمعیت ته او اعتماد باعث وګرځېدو. الله تعالی دې دوی خاندان ته کور ته ټولو ته برکت ورکړي موږ سره ټولو سره